زموږ لپاره ډېر محترم دی. په دې سیستم او په دې نظام کې او په دې عدالت کې او په دې جرګه مرکه کې او د دې څومره د اوسه پورې په ناسته کې لاله ښه ایفرټ کړي او کوشش هم کوي. موږ په دې صوبه کې بلا په زرګونو خلک موجود یو، خو بیګا په ټول وټساپ باندې همدا شی چلېده چې یاره سبا زموږ تاریخ دی، تاسو کوټ ته راشئ. خو زموږ یو څو کسان چې د چا سره خپل کار احساسو او دغه د خلکو د اوټ هغه بوج او لوړ یې نشو برداشت کولی، دلته راغله چې یاره وایي مونږ کیس کې ودرېږو د دې خپل کیس نه ځان خبر کړو. زما خو کلیر کټ موقف دا دی چې یاره نه د عدالت نه څه انصاف او څه ریلیف مونږ ته میلاویدی شي او نه د دې مقامي صوبایي حکومت نه بلکل څه ریلیف نشي میلاویدی. دې باندې زه مخکې هم پوه یم، زه پې یکسو یم، اوس هم پې یکسو یم. دیو باقاعده پلانینګ کړی دی، سیټینګ یې کړی دی او هغه سیټینګ ورو په ورو موږ ته اوس نور هم کلیر کېږي او دا تقریبا ما مخکې اجلاس کې مې ویلې وه چې دیو پلانینګ هم دا کړی دی چې یاره موږ به فنډ دیو ته ورکوو، هله به ورکوو چې د دیو ټینیور بالکل په ختمېدو کې، د دیو نور بالکل په پرېوتو کې. په هغه ټایم کې به موږ ته دیو ته فنډ ورکړو، 2 میاشتې 3 میاشتې 5 میاشتې 6 میاشتې مخکې به دیو ته فنډ موږ جاري کړو چې یاره موږ دې ته فنډ ولېږو، خو بیا به پې هغه ایم پي ایس چې به کوم تحصیلونو کې دي او په کومو کونسل کې هم هغه ایم پي ایس به په دغه زموږ په فنډ چې موږ له به راکړی فنډ په نوم به زموږ شو شوی راغلی به موږ ته یې کونسلو ته خو لګی به بیا هغه ایم پي ای او هغه ایم این ای. زما درخواست دا دی چې یاره یو کلک احتجاج کول پکار دي، خو داسې نه چې یاره بیا مونږ زه لاله ته درخواست کوم په دې کې پی ټي آی ملګرو سره فوري طور رابطه وکړئ او بلکې دا زموږ دا اجلاس چې کوم دی نو دا لږ کمزوری دی، پکار ده چې پکې د پی ټي آی ملګري مو یو کلکه خبره وکړو چې د هغې خبرې نه که بیا جیلونه وي، که پکې سرونه لویږي، که پکې مړي راځي، که پکې لانجه راځي، که پکې کونجه راځي، خو کم از کم یو یاره مونږ کم از کم د کلاس 4 دا اوس د پولیس ولاړو کلاس 4 احتجاج و. مونږ د دین هم کمزور یو، مونږ د دین هم بیکاره یو، د هر سړي په د هر چیرمین په شا باندې په زرګونو خلک ولاړ دي، د دومره کمزوري دي چې مونږ دومره کمزوري شو چې مونږ خلک نشو رایستی. خاص مې دا ده چې یاره یو ښه په سنجیدګۍ باندې فیصله وکړئ او هغه فیصله عملي شکل ورکوي، نه به بیا مونږ د ګورنمنټ که کور ته راشي او کېږي نه چې یاره سوال او منت کوو، زاري کوو زموږ سره تاسو کښېنئ خبرې ته، بلکل یو سټیپ هم تیخوا کېدل نه پکار. خپل احتجاج وکړو، څه به وکړي مونږ به د خپلو عوامو دپاره جیلونو ته یوسي، شلپیرې خو دې ویسي. تاسو دې کار ته چې راغلي یو مونږ ټول راغلي یو دې کار ته او مونږ د سیاسي میدان کې منډې تړلې وهو نو مونږ په ټایم کې دا ویل چې یاره مونږ به ستاسو حقوقو دپاره سمجودې کوو. که مونږ یې د والنټیرلی ځان پیش کړی دی چې یاره وایي زه بالکل ستا خدمت هم کوم، ستا په حق هم جنګېږم، تا له فنډ هم راوړم، تا له ترقیاتي کارونه هم کوم، تا له تاڼه هم کوم، تا له تحصیل هم کوم، تا له جرګه هم کوم، تا له غم خادم کوم، نو بیا ولې مونږ وروستی کېږو؟ بیا به مونږ په خپله خبره کې دروغجن یو. پته خو دا لګي چې مونږ په خپله خبره کې دروغجن یو. درخواست مې دا دی چې یاره ټیک ټاک زما خو خپل خیال دا دی چې پېښور کې نور نه احتجاج ته ضرورت شته دی. که مونږ کوو احتجاج اډیاله جیل مخې ته به احتجاج کوو، د عمران خان ته به احتجاج کوو، خو لوی احتجاج به کوو. یاره زه لوی یم نه یم چې یاره زما سره 200 کسان که نور څوک نشي رایستی نو زه یې تش د خپل دیر نه م راوستی شم، 200 کسان راوستی شم او هلته به کښېنم ما به څه وکړي؟ وژلی ما نه شي، سر زما نه شي کټ کولی، پانسي کولی ما نه شي، خو جیل ته مې ویسي، شلپیرې خو مې دې ویسي، بله زه بیا راوځم له جیل نه. زما درخواست دا ده چې یاره هر یو سټپ چې یالی نو انتهایي په سنجیدګۍ والی او په یو فاینل فیصلې والی. په دې کې زموږ سره پی ټي آی ورونه بلکې ایکشن کمیټۍ کې مونږ ځان سره اچولي، شاهد بھائی دی، عمران دی، د هغو راوغواړئ، سپیشلي هغو راوغواړئ، هغو راوغواړئ او هغو ته ښه په ټاکلو الفاظو باندې ووایئ، 2 ورځې ډیډلاین ورکړئ چې بهي دا سړي زموږ سره کښېنوه، زموږ د مقامي حکومتونو مسلې دې حل کړي. که حل یې نه کړي وروره بیا زموږ سره ستاسو که راسره ځئ هم ډېره ښه ده. ولې زموږ یو مثال د کور د نظام دی، دا نه کوو چې تاسو یا مونږ په لاره کې پرېږدئ یا مونږ تاسو په لاره کې پرېږدو او ټیک ټاک به مونږ ځو دغه اډیاله جیل مخې ته ښه لوی احتجاج کوو او دغه احتجاج به انشاءالله مونږ له رنګ هم راوړي، مونږ له به فایده هم راوړي او زمونږ عوام به انشاءالله له دې احتجاج نه پس مونږ ته ټیم هم راکوي او فنډ به هم راکوي او هر څه به کوي نو عوام به خوشحاله وي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.